رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی قیمت پورس پبل سرات باندی او شہید بتیریگی کم شہید چاچ رخبل سینی په ویره باندې د اسلام د گلشن او بخور کړو چاچ خپل بیبي کونډ پرېخي وا چاچ خپل بچي یتیمان پرېخي لیکن د رب دین مغلوب کېدو ته نو پرېخي د اخته کېدو ته نو پرېخي دغه شهید ته رب حکم مو کې جنت ته داخل شه دغه عالم ته به حکم مو کې ودرېګا ستاره خاندان هغه خلک چې هغه په حالت د ایمان کې راغلي د ګناه خیره ور باندې لګېدلې ده د هغه خیره د وجنه د غوی د پاره نن د جهنم فیصله شوه ده نن روز ودرېګا هغه خلک د ځان سره د جهنم نه راوباسا اگر ځان سره جنت ته بوزه بیا جنت ته لاړ شه تاسو کله غور وکئ یو سړی پولیس ونیولی وي عدالت ته پیش کې 60 سال 70 سال قید سزا ورته واورول شي دې حالت کې چې د هر طرف نه مایوس شي به وسوک د ملګری رشتہ دار راشي د سفارش کې را هغه ځګینه را بهر کې محترم دنیا کې مونږ دغه خلکو ډېر لوی شکریا ادا کوو احسان برو لیکن پته درتا دار دنیا قیدونه دار دنیا تکالیف دار دنیا مشکلات کم از کم په مرګ سره بدی پریږدي کم از کم په مرګ سره به ورن خلاص شي لیکن د اخرت قید خانه د اخرت تکالیفونه په مرګ سره نشي خلاصې دي لا يموت فيها ولا يحيى التب مرګ د ګډ په شکل کې راوستل شي ذبح بشي التب مرګ ته مرګ راشي لیکن دغه قید خانه نه په مرګ سره خلاصې دل لوي هغه قید خانه ده هغه په باره کې حدیث کې راځي دغه یو مار د دنیا د یو بختی اوخ برابر دی دغه یو لړم د دنیا د یو قچر برابر دی دغه قید خانه چې هغه اور د دنیا د اور نه اویا درجه په حرارت کې تیز دی دغه قید خانه د کمې په باره کې چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دلته بر یو قید د یو جهنمی دومره به وجاړي سترګونه به اوخ کې لاړې شي چې د پر مخ کې به د اوخ کې نالۍ جوړې کې نن ورځ به اوخ کې ختم شي د نن به ویني را شروع شي